د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر یو بیان جاری کړی چې تاسو اورئ حیران وم شئ خندا وم درشي چې خپل ځان ته په خپله خیرې کړي دي. په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل فیاض صحافي فیاض راجا دی چې د عمران خان حوالې سره یو زبردست بیان جاری کړی، په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل فواد چودھری چې کوم دی د هغه یو بل بیان راغلی چې په هغې باندې صحافي ښه ټیټ کړی دی، په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ډېر اهم اپډیټس ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول لومړنۍ په کیپټن صفدر باندې خبره کوو. جی کیپټن صفدر ویلي دی ټویټ کړی دی چې یا الله څوک چې د عوام پیسه خوري نو هغه دې په دې دنیا هم ذلیل شي او په هغه دنیا دې هم ذلیل شي، او هغه چې کوم مطلب د عوامو پیسه خوري نو د هغه نسلونه دې تباه شي، ځکه دی د پاکستان د عوامو نسلونه تباه کوي. نو په دې باندې خلکو ول ډېر زبردست طریقې سره په کمنټ کې آمین او ثم آمین لیکلي، او دا بالکل د هر پاکستاني د زړه आवाज دی چې څوک هم پاکستان سره دوکه کوي یا د پاکستان د عوامو پیسه خوري نو هغه دی الله په دې دنیا هم ذلیل کړي او په هغه دنیا هم الله یې ذلیل کړه، او چې څوک د پاکستان نسلونه تباه کوي نو الله دې د هغې نسلونه هم تباه کړي. دا کیپټن صفدر دا بیان جاری کړی دی چې دا بالکل د هر پاکستانی د زړه आवाज دغه کړی دی. خو اوس پر راشو صحافي فیاض راجا ویلي دی چې عمران خان د پاکستان واحد سیاستدان دی چې په یوازې 15 سیټه د MNA د MPA ګټلي وو، د قومي اسمبلی 15 سیټونه په یوازې ګټلي وو، چې بیا مخالفینو دا وی چې د سره اسټابلیشمنټ دی، د اسټابلیشمنټ دا سیټونه دله ورکړي دي او اسټابلیشمنټ په وجه د سیټونه ګټلي دي، نو چې بیا ورسره کله اسټابلیشمنټ اوران شو عمران خان سره نو بیا هم په الیکشن کې شپږ سیټونه وګټل، د قومي اسمبلی شپږ سیټونه عمران خان ګټلي، چې کله ورسره اسټابلیشمنټ روغو 15 ګټلي بیا خلکو الزام په اسټابلیشمنټ لګولو، چې کله ورسره اسټابلیشمنټ وران شو نو بیا شپږ سیټونه ګټلي. نو دا فیاض راجا ویلي دی صحافي فیاض راجا چې عمران خان د پاکستان واحد سیاستدان دی چې هغه دا کارنامه سرانجام کړی ده. جی بل فواد چودھری مختلف پروګرامونو کې قومي حکومت جوړولو حوالې سره خبره کوي چې قومي حکومت جوړیږي. سره کې قومي حکومت داسې وي چې د PTI نه څه کسان راوچت کړي، څه د مسلم لیگ نون نه راوچت کړي، څه د پیپل پارټۍ نه راوچت کړي، څه د جمعیت علما اسلام نه راوچت کړي، څه د نیشنل پارټۍ نه راوچت کړي، لکه ټولو پارټونه څه کسان راوالي او د هغې حکومت جوړ کړي. د ټولو مخلوط میکس حکومت چې ولا ویل کېږي، د ټولو پارټیانو کسان په دې حکومت کې شامل وي نو دی له قومي حکومت ویل کېږي. نو دې حوالې سره فواد چودھری چې کوم دی مختلف پروګرامونو کې خبرې کوي چې موجوده سیټ اپ چې کوم دی اوس چې کوم کرنٹ حکومت ته نو دی په وجه باندې پاکستان کې مشکلات ورځ تر ورځې سیوا کیږي، نو که چېرې قومي حکومت راغو نو ملک په دې سره سټیبل شي، او دې دپاره عمران خان هم رضا شوی دی. عمران خان دی قومي حکومت جوړولو دپاره عمران خان اګری شوی دی. چې برات صحافي تپوس وکړو چې عمران خان چا رضا کړی دی، د چا ورسره ملاقات شوی دی، چا رضا کړی دی، نو بیا فواد چودھری ورته ووایي چې دا خبره بس پرېږده، خو عمران خان ریډي دی. بیا چونکې دې حوالې سره د عمران خان خور علیما خان هم بیان جاری کړی چې مونږ خو د هیڅ نه نیو خبر، داسې د قومي حکومت حوالې سره خو مونږ د څه نه هم نیو خبر، نه ته لیډرشپ خبر دی، نه ته وکیلان خبر دی، نه ته فیملی خبر ده، نو بل څوک ته څنګه خبر شو؟ یعنې فواد چودھری څنګه دې خبرې نه خبر شو چې قومي حکومت جوړېدلو دپاره عمران خان رضا شوی دی. خیر اوس د دې اپډیټس حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.